موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازر المسلم الأمين إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دام هغه حدیث ته چې امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دواړو نقل کړي، متفق علی حدیث ته وایي. د دې حدیث لنډه خلاصه دا ده، رسول الله فرمایلی دی هغه مسلمان چې امین وي او خزانچی وي، هغه مسلمان چې امین وي، امانتدار وي او خزانچی وي، او په څه باندې چې د حکم شوی دی په هغه عمل وکړي. یعنی د ته حکم چا کړی چې دا پیسې در کومه دا فلانکی ته ورسوه او د امغه پیسې راواخلي فلانکی ته حواله، لکه دته چې سمانه حکم شوی چې دا فلانکی امانت فلانکی ته ورسوه او د په اق شانت عمل وکړي، خیانت پکې ونه کړي، نو ده هم یو د متصدقین نه ده، متصدقین یا متصدقین دي ځکه دوانه لغت لیکل شوی، یعنی دوانه عبارت شته دي. متصدقین چې وی معنی دارا یو د صدقه کوونکو نه ده، او کوم متصدقین وای نو یو په هغه دوه کې رسې معنی په دو صدقه کوونکو کې یو ده. یو څوک چاته روپۍ ورکړي چې دا پلانکی ځای کې استعمال او د پیسې ویسه او اخذ کی په کامله طریقه باندې په خوشحالي سره اخذ کی پیسې ولګي، نو څومره اجر چې الله تعالی د پیسې ورکون کی ته ورکړي، پیسې ورکون کی ته نو دومره اجر دی وکیل ته ورکړي، دا چا چې د پیسې وړي او چا چې استعمال کړي. نو د الله نه فرمای الخازن المسلم الامین، هغه مسلمان چې خزانچی وي او امانتدار، چې څوک ورته څه ورکړي نو د په خوشحالي سره بس پاغي عمل وکړي، بس څوک ورته څه ورکړي دا کار وکړي خوشحالي. یعنی په دې حدیث کې د اهم خبرې ته اشاره وشوله چې کله ته په یو شی باندې مقرر کړې شي، یا تا ته یو څه عہده ملاوي شي، یا تا څوک په یو څه ذمہوار مقرر کړي، نو خپل ذمہواری په خپل طریقې سره ته ورسوي. کته څوک د بیت المال ذمہوار مقرر کړي، بیت المال دوره پیسې د څوکیداری ته کاوه، لکه نن سبا تاسو ته یو بل مثال درکړم، دا میډیا والا چې کوم دا میګونو والا دي، په دوی کې دروغجن هم شته او په دوی کې رښتیني خلک هم شته. دروغجن هم پکې ډېر، هغه پیسې واخلي او غلط ځای کې استعمالوي، او رښتیني خلک هم پکې څوک له څه ورکړي خپل ځای ته رسوي. نو چې کوم میګ والا، کوم میډیا والا، کوم داسې یو چا یو تنظیم جوړ کړی، یو مؤسسه جوړه کړي، خیریه بنسټ چې ورته وایي، خیریه بنسټ، نو هغه چې کوم کارونه کوي، نو چا چې پیسې ورکړي دا څوک چې دا شیخ خپل ځای ته رسوي، دا پیسې د دوه ته الله اجر ورکړي. احد المتصدقین ورخه یو په هغه دوه صدقو ولکه یو دا. خو نن سبا وخت کې فتنې او فسادونه سیوا دي، او بل مال ته چې دی نو نور امتونه په خپل ځای، خو دا امت چې د پیسو مال ته ټینګ نه وي، ځکه د الله نبی دا حدیث ته چې ان لكل امه فتنه، د هر امت لپاره یو فتنه، وفتنه امتي المال، زما د امت فتنه شر مال، نو مال ته ټینګېدل ګران. نو چې کوم سړی خپل نفس باندې خپې کړي او څوک چاته روپۍ ورکړي د فلانکي ځای کې ولګاوه، هماغه ځای کې استعمال کړي، دومره اجر چې الله هغه ورکوي ته ورکوي. نو دې کړي ناشنا ضابطه بیان شوی چې کله ته په یو شی باندې مقرر شي، ذمہوار مقرر شي، خپل ډیوټي او خپل وظیفه چې سر ته رسوه، خپل ذمہواری سر ته رسوه، هغه په هر څه باندې ته مقرر شي. نو دې حدیث کې دغه طرف ته اشاره ده، الخازن المسلم الامین، هغه مسلمان چې خزانچی وي او امانتدار، الذي ينفذ ما امر به، یعنی په هغه څه باندې عمل وکړي په څه چې دته حکم شوی، یعنی دته حکم شوی دا پیسې پلان کې تا ورکا او د په اخشان عمل وکړي، فيعطيه كاملا موفرا، د په پوره طریقې سره، طیبه به نفسه، یعنی په خوشحالي سره دا پیسې غزا ته ویسي ولته ورکړي، فيدفعه الى الذي امر له به، د پیسې غزا ته ورسي په کوم ځای باره کې د حکم شوی،
نو احد المتصدقین هغه دو صدقو ولکه یو دام شو نن سبا وخت ور خبره بدل که څوک په یو بیت المال په یو سمانه مقرر شي نو دې کوشش کوي چې هغه چاته مال ور کوي چې څوک د خوخي یا د رشتہ دار په دې خزانه په کې نه سبا د عظیمه فتنه را چې کوم سړی د یو زید پیسو مشر مقرر شو چې دا دومره پند دا پیسې ته پلان کیږي چې تومره لګولې ته اجازه ده هغه پیسې د ځان د فارسی مری په دې قبایلو کې تاسو وګورئ د ملکانان حکومت ته پند ورکړي مثلا هغه باندې خپل کور ته سره کراوي یا مثلا د ته پیسې ورکړي او د په خپل رشتہ دار ورکړي نور خلک پری دا ټول خیانت دی څه شر دا خیانت کیسه لکه د خلکو ته مال ورکړي ګوره کوم کس چې په دې مقرر شي حسد کې نه بغض زاد خشاته وګور دا نه کوي نن سبا وخت کې چې څوک په یو څه باندې مقرر شي چا سره حسد یې غته نه ورکړي د چا سره چې معمولی نور خفګان یې غته نه ورکړي او څوک چې لري رشتہ دار نه یې غته نه ورکړي نو دا ټول خیانت دی چې ته په یو شی ذمہوار مقرر شي بیت المال باندې نو څوک چې مستحق یې غته ورکړي که ستا خپل یو کپړه دی هغه ته ورکړي نو دې حدیث کې دې خبره ته غټ ترغیب دی چې کله په یو شی ذمہوار مقرر شي نو په خوشحالۍ سره هغه کار کوه حسد او کینه او په خطر نه و بس الله دې په دې حدیث موږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام